بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الوصایا دا کتاب دے په بیان د احکام د وصیت کې. وصایا د وصیت جمع ده اور وصیت ته وصیت زکوي زکه وصیت د وصل نه ده او دوی لیکي چې وصیت ته وصیت زکوي چې لانه وصل ما كان في حياته بما كان بعد وفاته. وصل دا غسیز دی چا په حیات دی کی وی غسیز چې پس د وفات نه. نو وصل ما كان في حياته بعد وفاته. بیا وصیت پګن قسمونو باندې دي. قول حیثیت د وصیت چې دا وصیت څه حیثیت لري مقام د وصیت سره. نو اهل ظواهر دا حدیث په ظاهر زی اور هغه وی چې وصیت په هر انسان باندې واجب علی کل حال دی. برابر خبر دا چې دیون متعلقه به حقوق الله وی او کې به حقوق العباد وی او کې بالکفارات وی یا په معاملات وی. او الوصیت واجب علی کل حال. آل ظواهر جمهور علماء کرام آپ دی کی تفصیل کی اغیوی چدا وصیت بگورو کہ چرتا وصیت متعلقہ بحقوق العباد وی او اغا حقوق چغا موسی په ذمہ باندې واجب وی نو وصیت واجب دی. لکه مثال رد الودائع و اداء الدیون. پتا قرضوا یا تاسو خرچا امانت پروتو پتا دا وصیت واجب دی چې دا دستلی کله شوی دا د فرحات دا دی ته ورکه پس مرګ دا ودایو نشو. پتا قرضوا او تو وصیتو کې چې پس د موت زمانہ د عبد الله بما باندې 100 روپے دی او تو ورکه دا وصیت واجب ده. بل دی وصیت مستحبه چې دغه تعلق کفارات سره دی یا دغه تعلق چې کوم دی فدیه د صلوات سره دی. دا پتا باندې مستحب دی. دریم وصیت مباحه ده. وصیت مباحه ته وی الوصیت لورثه الاغنیاء بشیء. لکست بیمار استارو سرور دے فلار دے یا نور سو د اصحاب الفروض ندی عصبه دی ذوی الارحام دی ته دی هغه نه یو شی اگر چې غنی دی او ته ورته وصیت وکړي. لکه تاسو بخاری شریف ته مزیدار او ستا اولاد یا ستاروري په نور ورونو کې یو ښه عالمي ته ورته وصیت وکړي چې لکه دا بخاری خو بیا دی له ورکړي تاسو به سي ځای کې نزدې څخه دي. دا وصیت مباحه شي. سلورم قسم وصیت چې کوم دی وصیت مکروهه ده. هغه وصیت مکروهه کل وصیت لاهل المعاصی والفسوق. کم خلک چې ګناګار دي فاسقان فاجران او ته دای په حق کې وصیت وکړي دا مکروه ذکر دی چې په دې کې اعانت علی المعصیت ده. چرسی وي اوبس نو سو مصیبتي نو چې تو ورته وصیت وکړي چې راغی له خو یو ضرور په سر ورکا چرسی دی هغه به چرسخانی ته دي کنه
نو دې لپاره هغه وصیت چې د اهل معصیت او فساق په حق کې وي هغه مکروه ده. عند الجمهور الوصیت علی 4 اقسام، وصیت واجبہ، مستحبہ، مباحہ، مکروہہ. واجبہ ما يتعلق بحقوق العباد من الودائع والدیون، اور مستحبہ ما يتعلق بحقوق اللہ من کفارات الایمان ومن کفارات الصوم والصلاة. وصیت مباحہ ما يتعلق بورثة الاغنیاء، اور وصیت مکروہ ما يتعلق الآخری. کتاب الوصایا. وقال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، فرض کړی شی دی پتا سو باندې کله چې حاضر شي او د تاسو اسباب د مرګ ان ترک خیره کې مال پریخي وی الوصیت وصیت کول دی للوالدین مور پلار تا مور پلار دی پارا نه بیا منسوخ شو مور پلار تا د قرآن و سنت مطابق. بس الى قولی تعالی جنفن، او جنف مانا دا میلن حق نا باطل طرف مائل کېدل. بس او چونکه دلته کې جنف راغی نو هغه صورت مائده کې متجانفین راځي. نو متجانفین معنی کې لوی د مناسبت ته جنف نه زکه چې لوی د اتحاد مادي متجانف معنی د مائل چنی دے غیر متجانف الاسمن چنی دے کگی دن کے گناہ تھا بے. ماشاءاللہ صبر لیک صبر گورا دا حدیث تامخ کی ویلے دے نه دی ویلي چې کوم حدیث مخکې نه ویلي نو هغه باندې با منډه نه وای. دا اصول دي ټیک شو او خلاصيږي به ان شاء الله لګ پاتې ده اوس پکې څه پاتې شو. او زموږ یو استاد هغه وی سخو د مصنف په اروام پر خل غواړي کنه چې موږ بخاری خلاص کو نو امام بخاری زموږ بیا څه خصوصیت پاتې هغه خلاص کړو موږ خلاص کو کمنګ اخلاص کو محمد ابن یوسف ابن المطر الفربری او زنگ بیا سوس خاص خودی مصنف پروا پر خل غواړي کنه چې دمر عظیم کتاب او چې په ویلو ستړو شلو مېز کې پاتې شرا. او چې اخلاص کنه مطلب ودا چې ماړه خو ګران کتاب کو دوړه کومنګ دوړه کتا خیر ده. نو خیر بہرحال دی حدیث مبارک تگورا ما حق امرئ مسلمین لو شیون یوسی یا یوساشی دوار خبر دی یبیت لیلتین الا ووصیت مکتوبت عنده. گورا مولانا صاحب دا یبیت ند رسو یبیت لیلتین دا صفت امرئ مسلمین دی مانا ما حق امرئ مسلمین یبیت لیلتین. ٹھیک شو نه د حق د یو سړی مسلمان چې دیش پری تیرې دوا. بس اوس دا یبیت لیلتین نه لیلتین دا عدد د قید د پاره نه دی دا نفس تاکید دی چای یبیت لیلتین وی یا لیلتین وی یا نصف لیلتین وی یا لیالی وی. نه د حق د مسلمان دا چې مسلمان چې دی وخت تیرې په دې دنیا کې وساش له شیء اوی په ملکیت د دې مسلمان سشه دا سشه یوسی فیه دا دې شیون موصوف شو یوسی وصیت له شیء چې ویل په دې سو ملکیت یوسی فی چې دې پای کې وصیت کول غواړي یا یوصافیه چې پای کې وصیت کول شي الا وصیت مکتوبه دو لیکن دې سخت دې وصیت لیکل شوی په کار دې مثلا شو. اوس ګورم مولانا صاحبہ هر چا تخپل وصیت لیکل مناسب وي. ٹھیک شو یعنی یو مسلمان چې په دې ژوند دنیا کې وخت تیری چاہے لګوي کې زیاتی وصیت مکتوبه ورڅخه پکار دی.
لکه موږ سوال نن سوا موږ ډایریانې دي پای ډایری کې موږ لیکو مثلا موږ پرون صحابه ته تلو دغه نمخ کې فلان کې زه ته تلو دا موږ پکې لیکو او کله پکې داوم لیکو چې دا شیر عالم دعوت کړو او څنګه او په فلان کې تاریخ کړو او هغه نه پاسه بیا شوم شو نو دا پکې لیکو او کله دا وصیت وی چې د شیر عالم په مال 10 روپۍ دي او کله لیکو چې د شیر عالم باندې زما 10 روپۍ دي دا کاپای کې ډایری کې روزمره هر سړي سره دا پکار دي ولی چې کله دی یموتو نو دغه هغه دستاویز کوم دی هغه محفوظ وي او وصیت لیکل پکاري زما په پټوا کې زما وصیت مکتوبه شته ده اینا انا متو چې کوم ځای کې مرشم فهو قبري فهو موضع دفني ون نقل من موضع المكان لا يجوز دم پکشته اور ان شاء الله فضل کرم د الله د اخر چر مخکمه انو دا خبره لیکل غواړي چې ما کې دا عمرو ابن حارث جو کنا عمر دا خاتانی رسول الله دا د پیغمبر اوخه د دې وجنا چې جويري رورو او جويریا د پیغمبر اسلام بیبي واجی قربان نو پرې کو پیغمبر اسلام په وخت مرګ نه درهم نه دینار ولا عبدن ولا ما ولا شیان اسنو الا بغلته البيضاء مګر سپینا قچر او سپین رنگي چې دلادل نومو وصلاه او سو وصلیوی سبحان الله وینه توري حضرت سے صحابه وارزن سزمک د فدک چیګلا جعل صدقه د هر یو د دې تریونه ګرځول او خیرات امت بغلم وقف سلام وقف ارزم وقف قربان دتانا ایک منٹ جی ایک منٹ حال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصا دا سوال دی آیا پیغمبر علیہ السلام وصیت کرے ہو بچوں والی سرکار نے تپوز وصیت کرے ہو فقال لا عبداللہ ابن ابی وفا کی وصیت نے کرے فقلت ما کیف کتب علی الناس الوصیہ پیغمبر سے وصیت نه کرے نو د قرآن او د حدیث په وجه سره په خلق وصیت څنګه فرض شو او امروا بالوصیت یعنی کیف امروا بالوصیت یا په وصیت امر ورته څنګه شوی دی قال او صاحب کتاب الله مسلمانه وصیت کړه په عمل دا عمل کولو په کتاب دا رب اوس حدیث اول او آخر اختلاف راغی تناقض راغی منافات راغی اول کی وی چې وصیت نه کړي آخر کی وی چې وصیت په کتاب الله کړي نو څه مطلب شو د جواب محدث ذکر کوي نفی د وصیت نه مراد وصیت بالمال دی او اثبات د وصیت په کتاب الله او په عمل اے وصیت بالمال هیڅ نه کړي زکات او صدقه وا البته وصیت په کتاب الله هر چاته کړي دی نو خسته خبره خواندا مخکې دا حدیث مبارک دی چې دی باندې د آل تشیخ استرد کیږي خو چې ته ولیکي دا څه د یو ټته زیو نو کله چې دا حدیث ما یو کال په خوا ویلو دای کې تشیع وها طالبانو کوم وی ګورخه دغه هغه کې تشیع وا هغه د عاشی دا قول دی نبی قول نه دی دا د عاشی قول دی او عاشق چونکه مقابله د علی وا لہذا د یو دشمن په بل دشمن باندې خبره معتبر نه ده لیکن اخو د بدبخت بچو کنه ایدا سوال کړی دی عداوت خو زنه منم چې د علی او د عاشق په منځ کې رضی الله عنه خو فرض محال جنگ جمل وجود راغلو ناخورورا
ډیر زمانه پس راغلو 32 33 34 دی او دا خو دغه نه مخکې خبره ده چاوي چې حضرت علی وسیله تم ځان پوکا دا چې څومره شاګانی ګر سیدان چی وی ارزای مطالب یو عالم لیکلی دی چې سید ارڅنګ چی خو دې خامخ نیم شي وی دای وجه دای چې په دې کې یو خاندانیت وی کنه دا یو طبي مسله خاندانیت وی الا ماشاء الله نو خیر به هر حال چې کوم دې کنه حضرت علی وی چې دې خلق علی وصیو وصی معنی دا چې پیغمبر علی السلام ورته وصیت کړو په خلافت بلا فصل باندې لکه شیعه باندې وی اشهد ان محمد رسول الله بیا اشهد ان علیا وصی رسول الله ادا دې طرف ده کنه دا کله تاسو باندې نو وی منګه گوي کو چې عالم وصی رسول الله دی نو حضرت عائشہ ای ورته بچو کله وصیت کړو کله چې پیغمبر سے بیمار او زما کور کیو او ما ولا خدمت کو تر دې پوری چې اخر کې چې حضرت د دنیا نه رسختوالي او سرکدن خو نه مکنه خو نو هغه دنیا نه چې کله رسختې ده زما سینې سره سره خو لاس چت کړو دعاګانې وختي او تر دې چې لاس مبارکي کته مایل شو او دنیا نه تشریف یوړو نو ما ته خو وصیت کوم دی وخت کړو ان علین کان وصیا علی سے وصیت پیغمبرو یعنی وصیت او تشهود خلافت فقال متى وصائلك لا وقد كنت مسندته الى صدري زتکیا ما تکیا کرو حضرت خپل سینې سرا او قالت حجری یا هجری فدا بتوستنا راوت یو کالا فقد فلقد ان خنس فی حجری بوش کنا تردی پوری چې مایل شلا حضرت سے پزما جولای فما شعرت انه قدمات خبر نشم چې حضرت وفات شو فمتا وسائلین وصیت کلا کرو جی ګورا مولانا صاحبہ دې ځکه بل مسأله خی مسله دادا چې سحرګل مالدار سره دی او دې چې کله بیمار شي نو دې له پکار دي چې دې د خپل ورثاو په باره کې سو وصیت وکي او تر دې چې دې ته خو د وصیت به ثلث اجازه شته کنه ځکه چې هغه حقوق متعلقه د یو مسلمان پورې دای په مال کې سدي کله چې مرشي نو ټول کې اول تجهیز او تکفین نه تجهیز او تکفین نه بعد بیا وصیت بيد دین دی بیا ادای دین دی ادای دین نه بعد بیا تنفیذ د ثلث دی تنفیذ ثلث نه بعد بیا میراث تقسیم دی نو معنی دا شو چې دې مری نو دې د خپل خاندان کی وصیت وکي چلکه زما د مال ثلث وي زما په دې غرباو کې وېشه هغه چې نزل الفروض دین عصبه دین نور سری ایله وېشه نو ثلث کې خوده بادشاہ دی کنه وې دا خپل خاندان ته وصیت کول به ثلث دا دینه به تر دي چې سباغي خلق ثلاثونه غوري او خلق سوق دي ويره دا خدا سارګل خوره دي یا دغیر واره دي یا دغیر فلان ماما زوی دي وغيرها وغيرها نو دینه به تر دا چې عقیده سو خیر دا ور یعنی پرېګه ته خپل ورسه مالدارا دا ور دي دې خبرنا چې دوی سوال نه کوي د خلقونه او غړولو د لاسونو خپلو چې کاکا سره کچل المرة ګوره مسله دا د الوصیت بالثلث یعنی جواز د وصیت په ثلث د مال لپاره د اقرباو یا مشروعیت د وصیت په ثلث سره
وقال حسن لا يجوز للذمي وصیت الا الثلث. حسن بصری فرمائی جائز ندی لپاد ذمی وصیت سوا د ثلث نا، ثلث باندې وصیت کول شي. ٹھیک شو. اور بعض علماء چې امام بخاری چې دا باب راوړ دی ابن بطال په پرېګې دینا دا ګونه ستا په دی عاشق ابن بطال بار بار راځي، او حالانکه دا ډېر قیمتي سړی دی، کتاب مختصر دی خو عظمت ډېر لوی دی. وې دې نه رد کې امام بخاری په بعض احناف باندې، ځکه احناف وایي چې وصیت په ثلث یا زائد د ثلث نه دا جایز دی. هغه چاله را چې دغه وارث نه، ځکه میت په دوه قسمه دی، یا داسې موسی په دوه قسمه دی. یو موسی لا وارث دی چې روسي څوک نشته دی، یو موسی زی وارث دی. چې کوم موسی زی وارث دی لا يجوز الوصیت اکثر من الثلث، ځکه دې کې حق والکی د ورثاو. او چې یو وصی لا وارث وي، موسی لا وارث وي، نو هغه وصیت د ثلث نه زیات کول شي. وای چې دا باب پر د احنافو کې ذکر کوي امام بخاری. نمنګو چې دا رد مناسب ځکه نه دی چې دې کې ودی کې د چا حق پایمال کیږي نه، د چا حق نه پایمال کیږي، ځکه مال خو بزی بیت المال لا، چې بیت المال لذین بیت المال مصرف څوک دي؟ فقرا دي. نو کیا وصیت دی فقیر ته کې نو څه کمې ده؟ او دې ګوره یو سړی وصیت کوي، ایو هغه د چاته وصیت شوی او شي کنه، یو هغه شی دی چې کوم ته په کوم څه وصیت کیږي. وصیت کوونکی ته موسی وي، چې چاته وصیت کیږي هغه ته وصی وي، چا د پاره چې کیږي هغه ته موسی له وي، چې په کوم څه باندې کیږي هغه ته موسی به وي. مثلا زه سارګل ته وصیت وکم چې زما بخاری چې دا عبدالجلیل ته ورکا، نو زه موسی شوما دی وصی شو، او دغه عبدالجلیل موسی له شو او بخاری موسی به شو. ٹھیک شو. وقال ابن عباس امر النبي صلی الله علیه وسلم يحكم بينهم بما انزل الله. حکم شو حضرت تا چې فیصله وکا په منځ خلقو کې په قران سره. وقال الله تعالی وان يحكم بينهم بما انزل الله. نو معنی څه شو چې قران د عدل فیصله کوي، نو وصیت به ثلث عدل دی، او وصیت د ثلث نه زیات خلاف عدل دی. مګي خلاف عدل خودی ته وي چې د چا حق پکې وله کیږي، او دا هغه سړی د چلا وارثه لهو دی، په دې کې خو د چا حق نه وله کیږي. عامر ابن سعد وی مرض تو بیمار شم فادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ اللہ یردنی علی عقبیہ کہ اللہ ما پپندو مانے ما واپس نکی. دے مکہ کیوں گند حدیث بار بار رضی او دوی دا پریشانی وجہ چرتمگا مکہ کمڑ نشو اجرت ناقص رانشی. قالوا لعل اللہ یرفعوکا، امید کو مچ اللہ بستا بیماری اوچتا کی، یرفعو کمانا اوچتا بکی بیماری ستا، وینفعو بک ناسا، استا وجود با اللہ پاک فیدی ورکی دیر مومنینو تا. قلت ما اريد ان اوصي زي ارادکم چې وصیتکم چاہتا ہو، انما لی ابنتن زما یولور دا پاول کی وا، او دینه پس بیا صلیخ کال دی له عمر الله ورکړه. مکه کې حضرت صاحب ټول دعا غوښتي وا، او دینه استاد شي ذکر کړی چې بیا دین رسوم صلیخ کال دی ژوند دیو. علول فتوحات اصحاب لاس باندې شو، او چې فتوحات کی ظاهر خبره را چې ایمان ته په فایده رسی اور آل طغیان ختمی گی. فقلت اوصي بالنصف قال النصف كثير ما يفصل قال الثلث ان الثلث يكفي بس والثلث كثير يا كبير قال فوصى الناس بالثلث فجاء ذلك لهم
دین پس د خلق خپل مال کې وصیت به ثلث کاو او دا خلق له جایز دي معنا جواز دي چې درې په ثلث د مال وصیت کې شاته غربا تا خو زیات نشي کولای باب قول الموصي لوصيه باب د بیان د قول د موصي په حق د وصي کې موصي به جنې لکه زشم کنه اوسی اوس مثال تړلو کنه شابه تو کله وای چې نن می ګناره تمرکز اوس دا تمرکز چې دا څه وصی شو نو معنا مسله یاد کړه قول الموصي بیان د قول د موصي د وصی سمرګل تا تعهد ولدي نگرانی بکای زما د بچو دا جایز شو الکه زمرم زما رسنا بالغ بچی دی واړه متعهد ولدي زما د ما شومان سکے نگرانی کوي وما يجوز للوصي من الدعوى او بیان په دې باب کې دویم جز او بیان دا غسی چې جایز دی لپاره د وصي دعوه کول په مال د مصیبان دي په مال د مصیبان دي آغا عتبہ ابن ابي وقاص دی او د سعد ابن وقاص تا عتبہ ابن ابي وقاص دی وصیت کړو سعد ابن ابي وقاص تا چې د زما د ویزي دوی زما دی بس تیشوا نور پکې سنشته ځابا بند کړي بند فتا سا وقاجن دوار روان شو حضرت ګور دا بلا مسله دا اذا اوم المریض براسی اشاره بینه جازت ایوب خان مسله دا اشاره په دوه قسمه ده یو اشاره مبهمه ده او یو اشاره مبینه ده موضحه ده احکام په اشاری ثابتيږي خو چاغه اشاره مفهمه وي مفهمه چاغي سره افهام د شی راتلی شي نو دا جائز ده په دې سره احکام ثابتيږي اشاره مبهمی سره نه ثابتيږي دا خبره ده ادي جنې سر جماعت کړي شو او نبی اسلام ته فلان کی وجلی يهودي یادای په وزن په فلان کی هغه به سر خوځاو په فلان کی بیا به سر خوځاو په فلان کی بیا به سر او چې هغه اصل ظالم نو می واسط دي جنې تاسو وکړه دا اشاره مفهمه وا چلو په دې قصاص وشو من فاطمه فروز دراسو بالاجاره او چونکه دې مرتد او وغیرہ وغیرہ نو زکا او تا موږ باندې حجت نشي کېدای د لا قبض الله بالسيفنا لا وصیت لوارث توجه کوا الک مال استحقاق د مال دا ارث راضی وصیت سره ناراضي وصیت مثبت الارث نه ده بس دا مسله یاد راکا وصیت مثبت الارث نه ده مثبت الارث حکم درب ده یادا سی وایا چلګه استحقاق د میراث دا په نسب ده وصیت نه ده نو لا وصیت لوارثن وارث تا وصیت نشته یومانا خو ځکه بل ترجمه کوم نه تعالی خوان درکی ان شاء الله خوان دور ترجمه کوم
لا وصیت لوارث وصیت سره نه وارث کیږي. دا ان شاء الله عبد الوارث چې کله ته بخاری لولای کنا او نو ان شاء الله خدای پاک پتا ټول باندې اولولول کی اچ مدرسې نه نو خود ته بیانوي وای بخاری خامخه او دانه چې بخاری بیا چت صدا کېده او من دوری په پرتی الکه چې کما وتابو علماءنا اليوم دوریو کی نبی بخاری په نو کله کله تلاوت ته پار پراو چتا وکړه علماء دیوبند خو چې تلاوت هم کاوه نو کم سے کم قرآن عظیم تلاوت کئے نو په 24 گھنٹوں کې بخاری او دو حدیث هم وایي ځان نو دې سره وستا نسبتو دغه وي نو اوس ان شاء الله چې دا خبره تا دې بوډا یاد کړه پیدا وي لا وصیت علی وارثین سمانا نګری وارث وصیت نګری وارث وصیت وصیت سره ارث نه ثابتيږي اگر چې څوک وصیت وکړي او کله چې وو ناغه منسوخ شوه دی فاووم د شریعت حکم خونو او خلق عادت وصیتونه به کولا لکه د زوی وصیت چې کوم د زوی به وارث ګڼل کېدا امور خپل چې کوم دی ابو وارثانو خلق به نو خپل لپاره نه 2 لک روپے ورکا نو هغه وصیت باب دې په بیان د جواز د خیرات او د صدقې په وخت د مرګ معتزله چې د ایصال ثواب او د صدقې قائل نه دي ورغي وی چې وليس للانسان الا ما سعى هر سړی ته د خپل عمل اجر ملاويږي د بل عمل اجر نه ملاويږي هغه په دې پويږي نه تم نه پويږي تم نه پويږي څنګه اکثر حضرات چې الله صلی الله الا ما سعى دا آیت منسوخ ده په آیت د سورته طور سره الحقنا بهم ذریتهم باندې منسوخ ده زد دا خود ځان ل خپل یو علمی درجه چتول شي علمی فیض ښکارا کول شي ځان په مطمئن کول شي خصوصا خصم مقابل ما نشي مطمئن کوله زبرتم چاو چې کوم آستا د مقصد خلاف چې منسوخ دي نو خسته جواب هغه د چې کوم ما څخه د قرطبی لیکل دي چې الله سلیل انسان کلام د ملکیت دی هیڅ یو انسان د یو عمل مالک دی نشي سوا د عمل نه چې په خپل نه کوي بس قران ملکیت ثابت دی اوس چې کله ته مالک العمل شوي اوس تا خواخدا او شګرا چې دا ته ځان څخه ساتي د عمل او کې بل دې ثواب ورسې ٹھیک شو کما صدقه غره داتا مخویلی انت صدقه ان انت صدق چې ته خیرات کوي وانت صحیح حریص چې خصحت مندي او د مال جمع کول په شوق کې تأمل غنا امید د مالداري کوي وتخشى الفقر ولا تمهل ټال مټول مکوا چې سبب خیرات کوما او ماسپخین به کوما مازګر به کوما خو چې وس دی جو خیرات کوه کنه حتی اذا بلغت الحلقومه چې ستا دروستا مړې تورسي نو ته بیا ولي فلان کذا ولي فلان کذا جمعات کو دله کور کوي په مسجد کې شل کور کوي وقت کان لفلان وقت کان مال لفلان مال پوجي په نفس الامر کې د مال و د بل ستا په نيسو تا خو ما عقل تو مال بس تخلاص چې پاتې شو خو دې نه برج کې ستا په کې څه هیڅ نشته بس ګورا علماء کرام او صوفیاء اعظم او راتون کی زمانے لوی شخصیاتو باب قول الله عز وجل باب د په بیان د وضاحت د قول د باری تعالی من بعد وصیت یوصی یا یوصا بها او ده یعنی سمانا اجرا د ثلث بکی کلا چاول تجهیز او تکفین خرچه وباسه
اجرا د ثلث بکی کړه چاول دین د میت رفع کی اغه نه پس بیا به د مال د میت آبا پدری سو باندې برخه کی پای کې بعد چې درې مې سچ کم ثلث دی آبا د مصالحهم د بارشي او باقی چې کم ثلثین دي لذکر مثل حظ الانثیین بشي جی ويذكر دا خبر ذکر کړی شوی دا ان شریحان دالو قاضیان دي و عمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن اوزینا اوزینا ګرځاوی نوم دی ښا دراوی د پلان نوم دی وابن اوزینا او امام مالک په دغه نه د فقه نقل کاو دمر دوی سره وابن اوزینا اجازو اقرار المریض بدین دوی جائز کړی دی اقرار د مریض په قرض سره د اوس موږ د پارنره غونې سره تمهید ګوټه غونې تړي تمهید خلی شو لکه تمهید ګوټه غونې تړي امام سے رحم الله دا مسلک دی چې اوسره مثلا بیماری او دې په بیماری کې چا د پاره وصیت کی یا د چا د پاره په خپل ځان من اقرار بالدین کی نو دا وصیت نافذ نه دی ځکه چې دې کې بدګمانی ده شاید دا سره د خپل وارثانو نه حق د میراث وਹੀ او بل ور کوي لکه بعض خلک داسي لکه رور نه خفي بل چانه خفي نو ته پای کې وصیت کی چلکا زما د مال درې مې څه خیراتی ورکه 3 لک روپے دی لخ ته دي شي لکه بیا 2 لک روپے د څه لګونه په ملاوي شي د امام سیوی چې دې کې بدګمانی ده لکه ابو ظاهر خبره ده چې واقعي بدګمانی معلومیږي وصیت تر اعتبار نشته ده او که واقعي دا شریعي چې باغی ماته بدګمانی نشي کولای اعتبار د وصیت کې دي شي وجاز اقرار مریض بدین دا یو خبره شو وقال حسن بصری احق ما يصدق بالرجل ډیر زیات مناسب ډیر مناسب هغه چې رښتینه ګڼل کې دي شی او سره پای خبره اخر یوم من الدنیا چې دنیا اخري راشي او اول یوم من الاخره او د اخرت روم به شي معنا دارز د انتهایی د سچایي او دې د پته زم اخلاصيګم او آخرت د خدای مکه پیش کیږم نو دې بسنګ درو وي وقال ابراهيم ولکم ابراهيم حکم دو علماوی اذا ابر الوارث من الدين برئا کہ یوم میت موسی خپل وارث عبد الوارث من الدين برئا د دین نسکی بریکینو برا صحیح ده لکه بیمار ما او زما قرضو په شیر عالم باندې یو 25 लाख روپے تا خیال ورته کنه دې بټورو لاغستو او چې بیمار شم ما یې دې بس چرته ور گئی ما وی چاله ک ابر تو ما بریک عبد الوارث دغه شیر عالم می بریک اوس یو وارث لګید بل وارث غیر مدیون ایته قرض معاف کړه بس صحیح شو واو سارافی ابن خدیج او وصیت کو رافی ابن خدیج په حق د خپل خدی الله تکشف امرات الفزاریه اما اغلق علی بابها بیرتا د نکړشی دروازه د بورچی خانی د خزې د دې چې نومي فزاریه ده ونه مزکوي چې مخکې ترجمه پښتو کې غلطي ده مانو خو بداني الله تکشف امرات الفزاریه چې برپند دې نکړشی خزې د دې چې فزاریه ده نو مان به پرده دې نکړشی مان یاد شو او روس اما اغلق علی بابها هرغه سینا چې بند کړی شي باغی دروازه دي چې په کوم سیزبانی دې دروازه بند کړی دا هغه دروازه دې کلاو نه کړی شي اوس په دې پوښوي استا خزوا او تا دغه بورچی خانه وا او دا دروازه وا بورچی خانه کې اشیاء خرد نوشته نو الله تکشف بابها تفتیش لپاره دا دروازه کلاو نشي سمانا دی بورچی خانه کې چې سدي دا د فزاری دي نو الوصیت الفزاریه سمجھتا پوښی کنه مولوی سیبا ها وقال حسن اذا قال مملوکی یوسه نو کرت عند الموت كنت اعتقتك عند الموت وی چې كنت اعتقتك جاز
جماعت آزاد کړي نو دا خبره جایز ده لیکن دا قول قسطلانی وی دا د حسن بصری دا کلام دا تمام جمهور علماؤں نے خلاف دے ځکه حسن بصری وی چې دا غلام ازادیږي د کل مال نه او جمهور علما وی چې د کل مال نه نشه آزاد دي دا به د ثلث مال نه ازادیږي چې چر دې څخه دمر مال وو چې ثلث غلام ګرځي دي شو خو بیا خو ټیک ده لیکن چې دمر مال نو دا غلام بنا ازادیږي ځکه دې کې سره غبن د حق دی وقال شافعي اذا قالت المرأة عند موتها یو خزه مړه کېدا آی خپل خاوند ته چې نه زوجي قضانی زما خاوند زما مار را کړو فقبضت منه اما قبضه کړو نو جاز دی پوښتنه جاز دی یو سره خزه دی بیمار وا او پاری رونه خويند راغلی ته پوښلا نغي وی چې زما دا خاوند ډیر ښه خاوند دی دې مال مار را کړو او دې باندې زما څومره حقوق مال را کړو واغه ټول ادا کړی دي او ما قبضه کړو دا وصیت دې خزه اقرار جائز شو معنا پس مرد دې خزه نه ورثه دې خزه په خاوند خزه دمار داوود شي کوله چې تاج زما خور ودول نو 50000 روپے حق مارو هغه راکې اوسه د دې خزه معاف کړ دې ورته کړه خبر اخلاص شو شریعت سره ناشنا شریعت دی دلته یو عالم انه قد مات او دغه سره ترو ډیر زیات مالدارو نو چې کله هغه مرشنو دی خزه ته چې ستا چې کومه برخه جوړیږي د خپل رور نه واخله میراث نو ځای مطالبه وکړه رور ته درونو آیت دوه خويندې ودی وي آیت چې لکه زمونږه برخه اورور دې دوه خويندې دي یا درې څلور سمجي نو خلقو ډنډوره شروع کړه چې دا څنګه علم دی چې د خزي میراث غواړي لوی ډنډوره شروع شو الګه د خزي میراث ته کې نشته د لور حق د پلار په کور کې شته ماته بیانو کې یو بوډا بابا اوس تل د خپل ځای ان شاء الله انغه ماته چې دا موږ چې دا لونه ورکو نو دوی څه چې دا داج ورکو دا د 1,00,000 روپو د 2,00,000 روپو لوخي او بستري ورکو نو بیا به میراثونو ورکو ما ته چې زوی وده داغیله ته می خیالاله او د کلی خیراتونو ډوډیا نه کوي نو بیا به میراثونو ولا ورکای لا تدرون ايم اقرب لكم نفع سړی زوی دم وارث ته خزا لور دم خزا دم وارث ده ها زوی باندې دو بوج دي ناغیل ډبل دی او د جنې بوج کم دی روټه په بل دا نو یې حصہ کماله او وقال بعض الناس او بعض علما وایي اوس اگر چې عام طور سره خدا سي دي چې دې بعض الناس ذکر کی انو اناس ته اخلي خدای په عمدۃ القاری خدای نه معاف کی دې په تعبیر د احناف نه پیږي عمدۃ القاری لیکي الله دې معاف کی په تعبیر د احناف دې نه پیږي احناف وی وقال بعض الناس ها دغه خبره دا یوازې د احناف مسلک نه دی بلکې احناف کی د امام مالک قولم دی چې امام رویانی دا احناف یو عالم دی امام رویانی او دغه موالکو امام مالک سے دا مقلدین کې لوی عالم دی امام رویانی دا دغه مسلکوم دی نو د موالکو مسلکوم دی د امام احمد مسلک دی وقال بعض الناس یوازې احناف اشاره کول دا مناسب نه دی قال بعض الناس لا يجوز اقراره لسوء الظن وای جائز نه د اقرار د میت فحق د وارث لوی د بدګمانه نه لسوء الظن بیل الورثه لوی د سنا بدګمانه د دینه پورا ساو باندې کې دې چې د ورثه له حق وي ثم استحسن تناقض ثابتي بیا به تور استحسان احناف ثابتي ويجوز اقرار بالوديات جائز اقرار دي پمانت والبذات او سامانونو
والمضاربه او د مضاربت د مضاربت اقرار جائز دی د بضایع د ودیات دغه جواب خدا دی چې د ودیات او بضایع مضاربت شواهد موجود وي ځکه دا معاملات دي او په دې معاملاتو کې څه شری شواهد موجود وي وقد قال النبي صلی الله علیه وسلم اياكم والظن امام بخاری په منګرات کوي او نبی علیہ السلام ویل اياكم والظن ځان ساتي تاسو د بدګمانه نه فإن الظن اكذب الحديث بشکا بدګماني اكذب الحديث د ټول نه زیاته دروغجنه خبره ده یا سمانا اياكم الظن ځان ساتي د بدګمانه نه فإن الظن اكذب الحديث بشکا بدګماني زیاته دروغجنه خبره ده اکذب الحدیث ټول نه غټه د دروغ خبره ده بدګماني لکه ته چې دروغ وې دروغ دي بدګماني چې بچا کینو دام دروغ دي غټ دروغ دي ولا يحل مال المسلمين او جائز مسلمانانو مال لقول النبي صلی الله علیه وسلم آیت المنافقی ٹھیک ده ثلاث پر روایت ده اذا تمن خان وقال الله عز وجل ان الله يأمرك ان تؤدوا الامانات الى اهلها فلم يخص وارثا ولا غيره دی آیت کی نه د وارث ذکر دی نه د غیر په معنا هر چا ته امانت ورکول دي نو ته څنګه وای چې په واده بیماری اقرار جائز نه دی چې پر دې حق در باندې بیا اقرار جائز دی کنه مګر جائز نه دی چې پر دې حق نو واجب دی او مګر د هغه زیدي چې واقعي صورت حال داسي وي چې دا موسی حق د وارث وال غواړي نو دا مناسب نه دی او کچری د موسی حیثیت شرعي یعنی عمل د دین باندې پورا طریقې سره وي نو بدګماني په موږ هم نه کو جی گورا بس دا قرآن عظیم کی چرازی من بعد وصیت یوصی بها دین یعنی قرآن تلاوت کی وصیت ادا مخ کی دے او د دین ادا رستو دے حالانکہ د جمهور تحقیق دادے چې دین په وصیت مقدم دے او په خپل حضرت علیہ السلام فرمایلو قضا بدین قبل الوصیه او پیغمبر اسلامی له چلا ان دین قبل وصیه نو دغه جوابونه بیا به قرآن کې کوي چې کله تفسیر سورۃ النساء وای نو البته ان شاء الله وای چې من بعد وصیت یوصى بها او دین کې دا اول ترتیب نه دی احد الشیئین دی پاره دی من بعد وصیت و دین بس ترتیب نشته دی قرآن خی چې دا میراث تقسیم چره پس ادا د وصیت نه دی او ادا د قرض نه دی اوس په دی وصیت او دین کې کم مقدم دی تفسیر د حدیث نا الا ان الدين قبل الخلاص جی دا دې ټول مکه ته شو دي شاو ایک منٹ بابن اذا وقفا یو سړی ثمرګل د خپل د دولت وصیت کې ثمرګل او ثمرګل یو شی دی یار سین او تا قریب المخرج دي کې څه دي
سار ګل ال دې چې سمر نه پکې کنه سویته نه لسبه کوي چې سړی سار راشي پکې سړی نه رسو شو ورنه کنه اذا وقف سمر ګل خپل باغ وقف کی یو او سال اقاربی یا سحر ګل چې ده او وصیت د خپل مالو کې اقارب خپل ہوتا دعا ومن الاقارب اور اقارب دي څوک لکه سحر ګل وصیت کی چې ان مالی لاقاربی ولکه اوس د اقارب څوک دي ٹھیک شو امام ابو حنیفه علیہ رحمت وی اقارب هر ذی رحم محرم دي چاہے من قبل الاب دے چاہے من قبل الام دے البتہ اقارب من قبل الاب اقدم دی اقارب من قبل الام باندے ٹھیک شو او امام یوسف سے فرمائے الاقارب آباء و اجداد اصول دی الی المسلمین پورے چستا مشران لکه پلار دې ژوند دي نکدم ژوند دي غور نکد ژوند دي دغې نکد ژوند دي نو دا ټول اقارب دي خو چې ټول مسلمانانو نو ټول مستحق دي او کې معنا په دریم پښته پورې مسلمانانو پر ګډوډې شنو نو بس بیا پر ختم شو دي دا حدیث ما کې شوی دی ابی ابن کعب او حسان ابن ثابت اور انس سے بومو او څنګه خود ابو طلحه چونو دی انس فلندرو اگر چې د انس مور د ابي طلحه بیبي دا لیکن حسان ابن ثابت او ابی ابن کعب چونو دا اقارب من جهت الاب دي کنا دا او انس قریب من جهت الزوج زوجه ده ذوی الارحام اور عصبہ مقدم ذوی الفروض مقدم جی لکه دا بر نسب دا حرام کی خام منذر ابن حرام نه دی پدې کې ټول جمع کیږي جی اب یہ ثالث جوړیږي حال يدخل النساء والولد في الاقارب باب دادی پدی خبره چې آیا یو سره وصیت کی په حق د اقاربو کې په پدی اقاربو کې خزا بچی دا پکې داخليږي او کنه داخليږي کما حدیث راځي نو دا داخل دي ځکه چې حضرت علی السلام چې پرز د قیامت د خپل اقارب توي چې تاسو له تاسو عمل خلاصي زن نه نو پای کې پیغمبر اسلام خپل نیکونم ذکر کړي نو پای کې ترورانم ذکر کړي نو پای کې خپل بچي فاطمه ذکر کړي معلومه چې اقارب کې اولاد داخل دي جی حدیثونه مخکې تیر شي د صرف تلاوت ته ثواب دی پاره مثال صاحب د مشرانو بس باب هل ينتفع الواقف بوقفه یو دا یو مسله شو آیا فیده اغستیشی وقف کون کې د خپل وقف نه بس دا سحرګل دی او دې څخه یو لوی باغ دی چې کم سے کم 50 میل مربع خور دی ٹھیک شو
نو کې خدای دلته کې نو موږ نه خو نه غل موږ ولې بخیل کیو خدای دلته تمره درګي او چې کم سے 50 میل کې بیا 50 میل کې ما سم جوړ کی کنه اوس پرون سره یو مل مرانه الله اکبر خدای شان ته ګور چاته بس پک نه وای ان وخت هغه او مولانا سیم ورسره یو مولوی صاحب کنه بلوم نو چې کوم پټول کې تاسو تر تازه ایو په کې خوار پړه کې ونه ښکارې ده انا مولوی صاحب وی چې دا مسجد یې چره نو ساده ونه ښکارم ما یې ټیک د خاندان به څه چلوي نو ما څنګه ما ته دې پاری میاشت کې د خپل تنخواه 40,000 روپے مسیله ورکو هر میاشت کې د خپل تنخواه 40,000 ورکوم ایران شمه چې 40,000 په ورکینو دي ځان د صبرې دي ما تنخواه به سودا کس لګنه لګ بارا لګنه لګ بارا نو ما دې وزیر مزیر وې ما کار څه کوي زه په پېښور یونیورسيټي کې لیکچرار یم او څنګه ما ته وی چې زما خو دریم سلورم نمبر دی ما نه مخکې 1,20,000 او 30 او 40 پورې تنخواهګانې ګپ مې سره لګاو ما پاکستان ټول تاسو خوړل موږ سمه مليانې ټول راسنا نوشلې موږ ورته 200 روپے او لوی تنخواه مې څه کوي 2000 نه برته ونه شي ګلا ځانو چې ټول په مطالعه باندې ځان ستړي کی سیستم محبوبه ورڅخه یې ځان بچکړي ارچې مطالعه کوم سال به طالبان ته صحیح و او چې مې تیر شي نمنګ ولوي دا 3,000 روپے ستاسو تنخواه ده ناغه و چې لګ حالانکه به 3,000 میاش کې چې کوم دې دغه بیچاره د موبایل هغه کارټون نه ایزي لوټ پر کارټون نه کیږي پیسې اچولم پکې نه کیږي او ټیک ته کومه ما چې واقعي چې داسې خلقینو الله پاک مهربان دی ها لکن برتن خاصه او پای کې او خزه تمویل دي خزه ته کلوي دا بنگله جوړه کا کور جوړ کو داسو کا زوته چې دا کچا کور کې پاتې کیږي او زاره په آخرت کې بنگلې جوړو سکه پرېږه دا یو کور مې بالکل کچره او بس مرامت کوم نور پکې نور څه کار نه کوم سبق ورسره ما دې سړی ځوانو ته چې 30,000 40,000 روپے میاش کې پداسیل ورکې نو دین لوی بنگله بل سره دغه سهار ګل دې اوس په لګي دیم دوره مالداري تخکاری خو نه بازار ته په نشي میدل خو بهر حال موجي دې پکې 50 50 میلو کې دې یو دینی اداره جوړ کی او بیا غیله لس میلو والا باغ دې وقف کی چې دې باغ میوه دا په دې مدرسه کې طلباو باندې بصرف کی خرسیږي با خړلکیږي با وغیرہ نو آی وقف خو صحیح دې کې د چاشکار نشته دی او آی ينتفي الواقف بوقفي آی دې ارضی موقوفینا دا واقف فدا غستی شي او کنا بعض علما چې نشه غسته امام بخاری غستی شي موږ مو غستی شي بشرطی کې لکه دې ځان استثناء کړی لکه معنا زبم خپل کور ته نه میوي وړم او باقی ټول طالبانو دي یو یاد دی وای چې دې باج بکم نگرانی کوي مالیار چې ورته څه مالیار چې کوم مالیار وی او هغه د دې نگرانی کوي دغه اخراجات هم د دې نوي نو دا جایز دي لکه د عمر رضی الله تعالی عنہ پاو هغه په دې طریقې سره چې د عمر باغ چې رضی الله عنه نو هغه وقفو خو په دې طریقې سره چې اصل د عمر دیو منافع او ثمري ابا خیراتی ورکول کیږي حال ينتفي الواقع بوقفي یو وقد اشترط عمر او دا خبر عمر ځان شرط کړی و
ولا جناح علی من ولیه گناہ نشته پاغه چا ولیه چې اختیار نگرانی کې دې باغ ان یاکل منا چې دې تن میوي خوري وقد یلی الواقف وغيره او کله کله اختیار مند واقف پر خپلوي او غیرم وي اوس کې چرته پکې نوکر ساتي دای خرچه ده نو کې دا اختیارات ځان څخه ساتي نگرانی کې چې تم خوري شي وکذالک کل من جعل بدنه او دارنګي حکمدار هغه چا دي چې ګرځولي او خایا شین لله یعنی دا او خد الله رضا به پاره حج دې بوتل د تبلاله نو فلو ان ينتفع بها کما ينتفع بغيره تعالی جایز دي چې ته په دین نه فواغلی لکه چې نه فغیر اخلي لکه څنګه ته او خبر کې مچواري سرکار لا چاله کاجی سیوا مچواري سرکار دا غبوزي او په مینا کې به اعلی لکه اوس کې دا مچواري سرکار چې دی لار کې ستړي شي ان دې پاري سورلی کول شي او کې لار کې څنګه شي دغه ضرورت مطابق په لشل شي نو چې دا سه مالکی به نوم دغه څه کې دي شي فایلم یشترط اگر چې شرط نه چلو بس ګورا علماء کرام دا بل مسئله ده لکه د عبد الجلیل چې یاره ما ول نه یاد دی لکه عبد الجلیل دی او دې څنګه باغ او دې دا باغ وقف کو لیکن قبضه بل نه دا ور کړی او دې چې دا زما دا باغ 10 میله لار 10 میله کې چکم دی پوجوکنا من سماری الى کم سے پوری چیچنا پوری ایدم رضی پوری دا باغ زما دی او دا وقف دی مانا دی میوجات چکم دی پا مدرسہ کی با صرف کی گی دی دا فقراو تا تحویل نہ دے کرے چا قبض کرے نہ دے آئے وقف صحیح دی امام مالک رحم اللہ فرمائے وقف هغه پوری نه صحیح کیږي سو پوری چې بده باندې قبض د موهوب له یا موهوب لهم را نشي منګ وایي چې نه اگر چې قبض دا موهوب لهم نی راغله نفس دا وقف کړی دی دا وقف صحیح دی لکه حضرت عمر باغ ځان څخه خو او میوي وقف شي وي نو قبضه خو غیر نه ور کړی او وقف صحیح دی جی لا جنا من دادا علامن ولیو هغه سره چې نگرانی د باقی ایا کو چې می اخري ولم يخص ان ولیو مر وغيره غیره یا پدې کې دا تفصیل نو چې دا ولایت عمر صاحب ذکر بل چا ده ها یو سره وی چې زما کور خیراتی دی الله رضا دې پاره ولم يبين للفقراء او غيرهم فوجائز داینی وی چې طالبان دې پاره یا مسکینانو دې پاره یا مسافرو دې پاره خو وی چې لکه دادار می خیراتی وقف دی تیشو نو دا جائز دی چې جائز وای زوها فی الاقربین او حسارات اغینا پس دې اقرباو له عمر کول شي مامگان کاکگان غریبانان غیلم ور کول شي او کی چرای ټول مالداری نو وی مدرسوم پکې جوړول شي نو بناتو مسله پکې جوړوي بعض علماء وی چې دا وصیت جایز نه دی حتا یبینا تر دې چې اخکار کی لمن چې دا وقف چا دې پاره دی او دا صدقه چا دې پاره ده هو القول الاول سری آسان دی جی گورا علماء کرام دراتون کی زمانی لوی لوی شیوخ او لوی لوی علامگانو چې الله تاسو علامگان کی گوره عالمی خو یې خو چې علامگان شنو خن بده او کیږي د الله د رحمت مایوس کیږي ما دا خیال ورته زموږ استادو او موږ ته سبق وی
ابي داوود طحاوی شریف ناغه وکړه کله طالبان ته چې زما سند د سهارنپور نه جماعت ملاو شو د پای کې مولانا زکریا سے مولانا عبدالرحمن کامل پوری دی بوتوی عالم قاری سید رحمان سے پلارو ویتوی لکلو چې ان محمد علی ابن فلان لا يقدر على التدریس فخوا بچا لحاظ نه کو کنه سوی ممتاز و جد جید جدا و پتہ جدا و جدا بس خوشاله شي ای خو چې څنګه صورتحال هغه مطابق به لیکل نو بیا به غپ لگاو دی زما یما ته ډیرو خلقو چې دا سند پرېګه دا رکا ختم کا دا سره دا وستا بچی ګوري خلق به ګوري چې لا يقدر على التدریس ما زما د استادانو قلم څخه په کوم خبرې چلیدل دي دا به تور تبرک ځان غساته ما اونو تاسو طالبانو تاسو و چې د قادر علی تدریس مکه نه حالانکه پای اداره کې دغه ابي داود دمر مشهور چې دای تقریر اوس ملالي کې نه کینینو د قیمتي تقریر لیکلو پرسو شکرانه چې چاپ کړي او د ای اداره کې مولوی یعقوب حسامی مختصر معانی هدايه بيو او شفاتا دغه سبقونو او داسي ماهر چې داش بل چاډو ویل نشي او چې کله وې اداري چې کتابونه ته بدل کړه کوم طالبانو چې داخله کړي و دوی به چې یا واپس یا کتابونه بیا دې ته ورکړي نو دا خسته خبره نو اوس مسله دا د مولانا صاحبہ سره نه خبر شونو ها د تاسو لکه لوی علامه‌ګان یې او تاسو یې چې دا تاسو کې دې شي چې الله پاک شرح صدر کی او داسي آسان کی لکه وبچ رواني زموږ صاحب دې الله پاک وبخي دعا به کوله بچیا الله دې درته د علم داسې آسان کی لکه دا وبد دریاب چي نو چې دغه سي دریابي او بو په شان درته خله آسان کی خلوی محقق بجور شي در ان شاء الله خو مهنت کوا ها خوبونه ونه کوي او چې خوب دې کو نو ګره کار خرابيږي ها من اکثر رقادا حرمل وبقال حدثنا محمد ابن خان نو ارضی او بستانی صدق لله یو سړی وي زما د ازمکا او زما د باغ د خدای رضا لپاره صدقه او خیرات دی دا جایز دی یعن امي فهو جائز وان لم يبين لمن ذلك اگر چې داونو چې چاله ورکوما مچوال سرکار لکه یو سړی وي چاله کې دا باغ دا زما مور پسې خیرات دی زما پلار پسې خیرات دی او ځانوي چې طالبان له ورکو مرسي له ورکوم اقرباو کې غریبان ورکوم هم صدقه جائز ده حدیث نے ثابت شو بخاری باب قائم کر چې ایصال ثواب جائز ده او الله پاک دې خلق له پویا ورکی وکم من آفت قولا صحیحا وآفت من فهم السقيم نو بعض حضرات وی چې د شات التوحید و سنت علما د ایصال ثواب نه منکر دي الګ څوک بخاری وی او لولای او دای عمرونه په بخاری باندې تیر شو ای وسنګ دا ایصال ثواب نه منکری ایصال ثواب نه منکر نیو مصرف او کیفیت نه منکری مصرف فقرا دي ته فقرا ول نه ورکه کیفیت بغیر د تخصیص د ایامونو دي نو ته په تخصیص د ایام وکای کیفیت دا دي چې ته قرضی و نخلی رواج او سمعت او ریا نه غني او ته د ریا او سمعت لپاره کوي ځان په فوق چې من په کمی خبرې باندې یو وانه ایصال ثواب دین خود اهل سنت والجماعت کی یو فرد منکر نه دي ٹھیک شو جی کله یو سړی خیرات کوي یا وقف د باز مال کوي
یا وقف د باج غلامانو کوي یا وقف د ډنګرو او د گاډي د موټر کوي نو دا جایز دی. ای وخت دواب اوس موټري او تا یو موټر واغست او تا چې دا د دارالعلوم جواهر القرآن د پاره وقف دی یا تاوی چې دا دارالعلوم جواهر القرآن د وساس دا خو دارالعلوم جواهر القرآن سلیم خان د پاره وقف دی. دغه مدرسین بار نصیر راځي طالبان بار نصیر راځي بس دې کې بدوی تیل ځان لا چې استادان په کې بي اور راولي دا وقف دی. نو وقف صحیح شو دا وقف کوي لکه بعض خلک دي یو مدرسه کې مالکانان دي ای غوا غستی دا نو غوا د طالبانو د پاره وقف کی بوز زمنګ دي او بس دې پېټرول په طالبان خوري او چې کله او چې شنو حلاله کې په طالبانو خوري نو بل ولا واخلي تاسو خلک څه کوي دا زموږ دوستان دي بډانی والا جی جزاك الله خيرا. پته د صدقې خرڅې وي الا بیو سامن تمرین بسامن درنه ای ولی خرڅ نه کم یو سواد کجور په یو سواد روپو باندې دا غ بیروها ده کنه اما کنه چې حدیث شروع لري او دا باغ بیا چاغستو معاویه سره نه غستو وکانت تلک الحدیقه فی موضع قصر بنی خدیله دا په قصر بنی خدیله کې چې بناو معاویه او نن ته 22 نمبر گیټ مسجد نبی دروازې 22 نمبر گیټ نه چې تم نکېږي نو بس دمر زې علاج لکه دې نه دا دیوال یا دینه لغون دی خو نو حالت کې یو تور دا چې تل لګي دل دي دغه ځکه بیرو خاو او جمعات کې دن نه ده جی ګوره دا قران کې چې کړه الته کې دا دې آیت ګران شي دلته خو آسان دی آیا دا آیت منسوخ دی یا محکم دی تو صورت دی کې چره وصیت د عام د پارشي ذویل قربا یتامى مساکین عام شي نو دا وصیت مستحبه او یا منسوخ دی او چې منګه کم تحقیق کو چې مراد دا ذویل قربانا رشتہ داران دي او یتامى او مساکین عین ذویل قربا دي خود ذویل قربا او کینه د دې تخصیص کړل دي لپاره اهتمام د شان او لپاره د نگرانی د حقوقو او وصیت واجب دي او مراد د ترکینا هغه حق او برخه د دوی د ترکینا وصیت واجب شو او منسوخ نه دي جی وإذا آیت منسوخ نه ده ولكنها مما تهاون الناس لیکن دا آیت هغه دي چې خلق پرېخه دي عمل په دې باندې سستای نه ومل والیان والن يرث ٹھیک شو او دا دینه مرا هغه والیان دي یو هغه والی چې کوم میراث وړي ایو هغه والی دي چې قریب المیت دی خو وارث نه دی نو په تور استعفاء اغیله د ترکی مجموعینا سور کول پکار دی په تور خیرات او صدقه همغه دا الکه دي شي چې دا یتیم میت په وارثینو کې څوک نابالغ او غایب ني او که نابالغ او غایب وي دی بیان شي کېږي صحیح ده جی
باب دې په بیان د استحباب د هغه چا چې وفات شي اچانک فجاتن هټ اټي کوشي اچانک وشي اي يتصدق عنه چې ژوندۍ وارثان دغه په خیراتو کې وقضاء النذور عن الميت او باب دې په بیان د قضا ادا کول د نذرونو د مړینا هغه د صاد مور ده رضی الله عنها او دا وفات شي او ناصافه ازوی راغ نبی اسلام ته مور می ناصافه مړه نو کې چې دا ناصاف نوې مړه کې دې چې دې موږ ته د صدقې صدبر سي وصیت کړې نو که زمور په خیرات وکما نو جایز دي نبی اسلام به شک جایز دي جی افتتلت نمبر اچانک واغ سے شدائی روح جی باب دې په بیان د گوا کولو په وقف او د صدقې او د وصیت معنی دا شو چې ته وقف کوي او شی وقف کوي نو اشهاد واجب نه دی او نه دا شرط د صحت ته وقف دی خو اشهاد اولاد اوس لکه زه یو شی وقف کوم نو گوا زکه دی چې رسو وارثان چې ته منکر دي نشي یا چاته وصیت کوم اشاعت زکه به تر دی چې وارثان منکر نشي ٹھیک شو جی اقا حدیث بیا راوړي قد مر دا ټول سره کتاب التفسیر کې ترجیح ده وما للوصي ان يعمل في ماله دا باب دې په بیان د دې قول د باری تعالی چې وقت الیتام او باب دې په بیان د دې وما للوصي صد حق د وصي ان يعمل في مال یتیم چې دې عمل کی مزدوری کې په مال د یتیم وما ياكل منه بقدر عمالته او هغه چې خوري دا وصي د مال د یتیم نه په قدر د خپل مزدوري مطلب دا شو ابتلاء امتحان د یتیم په کار دی دیم موسی د یتیم په مال کې مهنت مزدوری تجارت کول شي او درېمه خبره چې دا موسی د مال د یتیم نه په قدر عملی خوري شي لکه یو سره مرش رور مرش مړکېده او دا ورستو رور دی بل رور دی هغه رور ته وصیت کوي زما دا بچي د دوی دا مال چې دی دا په تجارت کې بیا ولګي چې دا مال د دوی خلاص نشي او په دې کې تجارت کې دوی له نفع ملاويږي او دې د مال نگرانی کوا او خیر کوم تجارت کوي سودا راړي لاهور تزي ولته اخلي بیا رزي او راضي ورلاري خرچا او تغیر روټي د مناسبه هغه ته وقت لشي د الله بس جایز وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا
لعنتکم لاخرجکم تاسو به په تکلیف کې غرزولی وای وضيق تنگ پتاس به تنگسیا راوسته وا وعنت خضعت فمانه کته کېدو تابعدار کېدل امام ابن سیرین وی چې خط طریقه ماتا په مال د یتیم کې دا چې ان یجتمع الیه نصحاؤه و اولیاؤه چې جمع کړي شي دی مال د یتیم ته خیر خواهان د یتیم او رشتہ داران د یتیم فینظر الذی هو خیر له دی په شورا یو فیصلو کې په مال د یتیم کې په داسې طریقې چې یتیم د پاره بهتر وي لکه قران وایي کنه چې یتیم د مال اصلاح وکړه اصلاح بسنګي یرا یتیم مال پاتې شوی دی اقربا ورثه جمع شي یرا د یتیم مال اصلاح څنګه وکړو بینک کې چاله مضاربت باندې ورکو یا من په خپل یو کس دو کسان تجارت کو او دغه ګټه یتیم ته ورکو یا چې نیم موږ اخلو نیم یتیم له ورکو اخراجات او دای ته دي چې سمره نصحاو اولیاء په کوم څه مشوره وکړه نو يعمل به جی ګور مولانا طاووس د ذکر تاسو شو چې یتیم په مال کې بسکو او اصلاح کو څنګه نغی چې والله یعلم المفسد من المصلح مفسد او مصلح الله ته معلوم دي چې اصلاح د وکړه اجر ملاويږي چې افساد د وکړه یتیم په مال کې عدالت کې حاضر شي حضرت عطاوی فی یتام الصغیر والکبیر په بعد دغه یتیم چا وړي کې یا لوی ينفق الولي على كل انسان بقدره من حصته خرج کول شي ولی پر انسان دغه د مالنا بقدر حصته لکه څنګه وای کور کې ته پاو وړي فی کس خره ٹھیک شو د یتیم د مال وړو یو پاو واخلا خپل وړو سره ګډ کا وې خره یعنی وې خره پا جی دا حدیث تامه کې مغازی کې ویل دي چې استخدام الیتیم خدمت اغستل د یتیم نه په سفر او حاضر کې لکه انس یتیمو لارې مړو او ابو طلحه نبی علیہ السلام ته پیش کړ چې دې وستا خدمت کړي جی باب دې په بیان دي اذا وقف ارزن کې یو کس ازمک وقف کوي ولم يبين الحدود او حد بیان نک نو جائز دی او دا په هغه شرط سره چې دا متصدق به زي مشهور اور ممیز ہو تخیل رانه مثلا دا سلور دیوالونه دي او مېز کې پلاټ دی او تو وای چې لکه دا پلاټ مې د الله رضا لپاره وقف کړی دی اوس دې کې د حج ذکر ضرورت نشته دا په خپل مشهور او محدود ممیز دی ها کې دا سین غاټ دی او بیلو تا او تو وای چې لکه دلته زما څه پټی دي او ما پکې یو پټه وقف کړی دی نو اوس باندې هغه لپاره حدود ذکر کړي او د پټی تعین بکش تا خودس پټی دي آیو پټه چې سل غزه بل 200 غزه بل 95 غزه نو کم یو دی یو پلاټ ممیز وی یو پلاټ محدود وی او دای حدود مشهور دي د بیان ته ضرورت نشته دی جی
دا رابحون او رایحون ما ډیر مفید دي او رایحون ما نتلون کې راتون کې دي جی اوس ګوره دا ابو طلحه دا باغ بیروحا یا بیروحا اوس مشهور چې په دې باغاتو کې د ابو طلحه دا بیروحا څومره ده مشهور دې لپاره حج کنه کې چې دا بیروحا لس فوټه ده شل فوټه ده سل غاده ده جی مخرافن باغ دے جی اس دیده که دا مسئله دا مولانا صاحبا دا عرض مشاع دیده شاملات ہوئی اس یو دا شاملات کی دا یو فرد برخه دا ایو شاملات دا گنو افرادو مجموعه دے لسعته کسان دی او دای په یوځای کې مشترک زیره او دا ټول مجموعي چې دا مشترک زی منګه خیراتی جمعه تفریق خدا دا جایز دی اذا وقف جمعه ارض مشاعر لسعترونو او مشترک پلاټو اغه چې منګ دا پلاټ مسجد توقف ک نو دا جایز دی لیکن د لسعترونو دی او دای یوځای کې اشتراک دی شاملات دے او تعین د حصو نه ده شوی پایږي اورور را پاسی چې ما په دې کې خپل برخه وقف کړه دا نه سې کې سو په تعین د مقام او د جهات نشوي جی باب دې په بیان د وقف او په کیفیت ته لیکلو مسله دا ده چې یو سړی یو ځای وقف کوي نو به تر دا ده چې د حکومت طرف نه رجستری هم ولیکي د دې وجنه چې شریک تا یا موقوف لهم تا سبا سم مسله پیدا نشي نو معنا زدا مدرسه دازه مسله وقف کوما نو چې چا پنوم خولي کاغانا چې زید پنوم د عمر پنوم د بکر پنوم باندې هغه ولیکا او کیفیت ته لیکلو سره دای چې د دخل د غیر اثر ختم شي جی عمر سے ته حبس اصلا اصل زمکه او اصل بوټي آتا پخپل ملکیت کی اس آتا وتصدقت بیا دای په میو خیرات کا فتصدق عمر خیرات وقف کا په دې شرط لا یباو اصلها سوق به ولا میوی نشي خرڅوله ولا یوهب ولا یورث انا سوق چاته بخله شي نه پکې میراث زما د بچو دی بس وقف دیته وي یا دې خپل مرګي ته ورکی خو په دې حال کې غیر متومول فی چې شاپری ولا نه ډکې متومول منپوش جمع کینا الګه سوکستا مرګي راغې سارګل پکې والی وو او چې عبد الجلیل دیو تمہارے یزان یو بوره ډک کده مرودان وېسا نه شاپر ډکو نشته چاکو ولا ورکا ماګ ولا ورکا پلیټ ولا ورکا چې څومره دې خوري نو دی جی باب دې په بیان د جواز د وقف عاجز سړی دی پاره او غنی او مالدار دوار دی پاره برابر خبر چې دا وقف مطلقه وي او کې وقف مقیده وي وقف مطلق وی توجه کوا وقف مطلق وی نو داغینه فایده عام اغسطی شي او کې وقف مقید وی داغینه فایده اغنیا نشه اغسطی مثال باندې پوښوي نه پوښوي ایزه باغ وقف کوما عظیم چې دا باغ وقف دی د دې ادارې لپاره مدرسې سهارګل مشه عظیم چې
وقف شو دی اداری سحرګل دالمی سحرګل دی پاره اوس دی کی طلباء مدرسین ایټول میوه خوري او کزیم چې دا وقف دی لپاره د طلباء او د دارالعلوم بیا نشي خوري د خطیب صاحب والد سے ہو دیخوا کی تعجب کی مدرسہ و پوخا بدی کی امام دغستغفر اللہ مدرس ہو ضعیف ہو خطیب سے ضعیف ہو منگا ملاقات تبکلا کر اتلو بعد انور شاہ کشمیری سے شاگرد ہو یو ورځ چې موږ ډابېل ولې پرې خود انور شاه صاحب ډابېل ولې پرې خود او دا یو خبره وکړه یالته کې باغ د دارالعلوم وقف للطلبه نو هغه باغ نه محتمم د ادارې مزان لا نیوی اورلې شیخ انور وی چې دې کې ستا حق نشته دی چې دا ځکه چې دا وقف مقید دی او وقف مقید نه غنی نشه غسته آی به نه دا وقف د دارالعلوم دی نو زه د دارالعلوم خدمتګار یم چې صرف احتیاط په تور باندې په دی وجهه دا بیل ته منتقل شو ورته دوه حدیث شو امغه یو څو کسانو امغه د آی دارالعلوم نه رالو خپل شیخ انور صحا التم درسون لرا فکانو دا خبر ز کله کله کوم نو حضرت کتاب لیکي نو ماته در سلور زلا راغه فنون او په استاد ده کنه مطلب دا چې موږ ولیکو شاګردانو کې چې ته ما استاد نه ملاقات به کله کله تو قسمه سي به کوله خبره وره کو کتاب ورته خنه نه تر څه کتاب ویل او هغه دا خبره کوله چې نور شاه صاحب په فلکیاتو کې داسې ماهر چې مکان وېخ کې بکینا یو د غرب وېخ کې نایب چې حساب کوي د طول دمره دی او ارض دمره دی او بیا د نور شاه صاحب باریکیان بیان وړي دا وقف عبد الوارث په دوه قسمه دی وقف مطلقه او مقیده چې مطلقه شي نو تو زه طالبان او مدرسین او محتمم ټول ته پیدا غوستې شي او چې مقید للطلبه شي نو بس صرف طالبان باندې پیدا دي فی طرف ها ٹھیک ہے مونږ باب دې په بیان د جواز د وقف کولو د زمکی لپاره د جمعات هغه حدیث بیا د تراوی چې تا دین مخکې په کرات او مرات ویل دي چې حضرت خپل ماما خېلی ته وی چې د ازې ما باندې خرڅ کې د جمعات جوړو ما هغه د الله د پاک وقف دی باب وقف الدواب دا باب دے په بیان د جواز وقف د دواب لکه اس اوخ لپاره د مدرسې یا لپاره د فقراو والقرای او قرا هغه شی چې داغي کرسونډي دی لکه وخان شو والعروض او سامانونه شو لکه بستری واخلی او لسل یوم مدرسې توقف کی والصامتی او بی زبان مال لکه سروس پین صامت سروس پینو ته وي نو ته ستایو لک روپے دی لک روپے دی پوښی کنه سوچو کرو څنګه زری صاحب نو مې څه خاصی کار دی تا خیال ورته مری سیوا نو اوس دا دمره پیسې د وقف کی چلکا په فلان کې بانک کې لک روپے زما پرتی دي
هغه په دې مدرسې صرف کیږي نو جایز ده جی وقال الزهري في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفع إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل رزقه ګور امام زهري فيمن امام زهري فرمای فيمن جعل الف دینار فی سبیل الله یو سړي زر دینار الله په لار کې وقف کړی دي ودفعها الى غلام له تاجر يتجر بها او دا پیسې زر دینار ورکړ غلام ته او غا تاجرو او تجارت کول په دې دینار کې وجعل ربه صدقه للمساکین والاقربین او اوې غزولا د دې زر دینارو ګټه صدقه لپاره مسکینانو او د اقربینو نو حال للرجل ان یاکل من تلک الف شیئا آیات سره چې چا وقف کړی دی د دې زر دینارو باندې چې کومه ګټه راځي دې ته خوري شي وَإِن لَّمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ اگر چې دې دا ګټه مختص کړنی مسکینانو لپاره وقالا دی وی لیسرو ان یاکل منها دې خپل جایز نه دي ونه شمارانا لکه تاوی چې لکه دا زر دینار دي او دا صدقه ده بیا ستان نوکرو هغه ستان نوکر دی پیسو باندې تجارت شروع کا ٹھیک شو او تاسو دا چې دې ګټه زمنګ فقرا اقربا بخوري استاد دا غلام په دې تجارت کوي او په دې باندې مثلا 100 روپے 100 دینار 100 درهم او ګټل نفع نو په دې نفع کې تاسو خوري شي نو جواب څه دی نه د دې وجنه چې تنه مسکینی او نه د سنه دا قریب نه ته کوم مالک او تا په مختص کړو چا دې پاره خبر اجداران دې پاره دستار اجدار خوري شي ته نشي خوري باب دې په بیان د نفقې د محتمم لپاره د وقف قیم نگران ته وي او نگران محتمم ته وي محتمم یې کنه اهتمام کوونکې قصد کوونکې اراده کوونکې نو محتمم خو پیژنه کنه لکه ته چې محتمم شي یعنی قصد مدرسې چلولو دا چې قصد دې د خیر ډټه کول یو قصد په دوه قسمه دی چې ته به ځان مړې یو قصد دادی چې ته به تعلیم مړې په دې کې فرق دی نو معنی دا شو چې محتمم دا ارض موقوفینا فدا اغسطی شي اگر دا سحرګل چې محتمم شي ها لا تقتسم ورثتی حدیث مخکې تیر شوی دی ومؤونة عاملی او اجرت د عاملنا ان ال اغمال چې پاتې شي پس خرج د بیبيانو زمانہ ومؤونة عاملی او اجرت د مزدور زمانہ نو خیرات دی نو دا عامل سو شو قیم شو محتمم شو لکه محتمم خو په تنخواه دی کنه خدای نه مزید غسل غره د جهنم جهنم الله دې موږ ساتي نن سبا مونږه په دې خبرې غږ کې خدا شکر عزت داس محتمم نه یو الحمدلله نه حساب شته را څخه نه کتاب شته را څخه نه راضي را څخه نه سیدا څخه شکر الحمدلله په دې باندې هغه چې دا ډېر ګران کار شیخ د پنده په د یو سړي مال چې توخه خو معاف وکي خو چې ډیرو خو بیا څه کوي دا دې کې ډېر لوی لاندې دې شاسه بوي ډیره په خوا خبره ده علما او دغه ولکه تاسو ټول علما یې نغی ته وی چې تاسو ځان لا یو ډبل تنخواه کې دې چې تاسو ټول مرګورو ته پته او وغیرہ وغیرہ کې بزان نه راولي وغیرہ وغیرہ کې وغیرہ وغیرہ خبري دا یو رجستری د مدرسې مارا دا تنخواه د شبیر احمد سے 100 روپے وا دلوار 100 روپے سارګل 100 روپے وا
در څخه شو لنګر طالبانو 10 روپے میاش وشو بل 2 روپے میاش وشو خرچ متفرقات 1000 روپے اوس متفرقات څه شي زما خوړه پتا مې خور په بل مې خور مدرسه کې نو متفرقات دا دینه بزان ساته لکه زوز متممه او اسمان ملبرانه لار څنګه 10 کیلو کباب راو 10 بوتل راو سوال چرګا راو متفرقات په نشي دا خبره چې دنو دا ډېر ګناه ده او دینه بزان ساته زکه خلک د بل په کور 2-3 ملمانه سي جی او چې خامخا مثلا داسې ملمد مدرسې نه پالي دا تصور وکړي لکه چې زدي باندې خپل د کور خرچه کوم نو څنګه وکوم خو په نیم کیلو کباب باندې گزاره کیږي کنه او په وړي کې بوتلم گزاره کیږي ته بس دا اصل شو باب دې په بیان دې دی کې او سره وقف د زمکیو کی لکه عمر صاحب او بیرن یاد کوي کی لکه عثمان صاحب رضی الله عنه مجمعین او اشترط لنفسه ٹھیک شو کنه و اشترط لنفسه او بیا په دې کوي کی او په دې باغ کې ځان دې پاره یو شی شرط کی لکه مثل دلال المسلمین عثمان رضی الله عنه دا باغ چې دی دا کوي وقف فی سبیل الله خو په دې کې وزم کوته وګورم نو چې ته کور ته لاس منګي وړي زموږ لاس منګي وړم ٹھیک شو ښا واوقف انس دارا انس وقف کړ خپل کور فکان اذا قدمها نزلها نو کله چې دې په دې لارې ته او ضرورت براغه نو التبلار یو شپه به تیر کړ بیا وته اګه دې ته سرای پیژنې کړه مسافر خانه او ته یو زم مسافر لکه اوس مثلا عبد الجلیل چره نو دری کې یو هوټل واخلي او یې ځای دا دوه کمرې د مسافرو د پاره وقف ته کوم غریبانان په دې لار دی نه وخت شي دا کټونه بسترې دي نو چې دیم په دې لار دی په کټ کې شپه دیم تیرول شي دی اوس دا ګوره دا روایت چې ده کنه من حفر بیر روما فلو جنہ فحفرتها نما دا کوي او کنيست خدا فحفرتها چې کوم دی دا محدثین فرمایي چې دا دروات وهم دی ځکه چې دا کوي حضرت عمر حضرت عثمان نو کنيسته دا خو د وخت یو يهودي وو دغه وبوي دل پر علما وي چې دا بیر روما فحفرتها دا ما کنيسته ارستم تعلمون اتاسو نه خبر چې دا ما کنيسته علما وي چې دا روایت ته عثمان په دې حدیث کې دا د حفر لفظ چې دا چانه راویانو وهم دی لکه ترمذی تو ګورا 211 صفحه ګورا دیم جلد او 211 دے دا گورا دا حدیث بتاوی نہیں دا بالکل سنٹر کے دے دا سمامہ ابن حزن القشیری روایت دے او دیوی دا حدیث تا گورا فقال انشدكم بالله والاسلام هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وليس بأماء يستعذب غير بير روما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتري بير روما فيجر له ما دلال المسلمين بخير له منها في الجنه فاشتريتها من صلب مالي
او تا په 25,000 یا 30,000 شو فانتم اليوم تمنوني ان اشرب منها تاشرب من ماء البحر او دینه معلومه شو چې دا کوي خدامت کې دی یو يهودي او دې ته اغسته وو لہذا دا حفره لفظ دې دا و هم دراوي دي ٹھیک شو معنا نو سیوا جی وقال لي فاعل امام بخاری دے دا چې ذکر شو نو دې تفصیل بیانې او هغه سبب نزول وقال لي علي بن عبد الله امام بخاری چماتا علي بن عبد الله ویلو حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن ابي زائده عن محمد بن ابي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رجل من بني سام راغ یو سره د بنو سام قبیلینا دا سام د قبیلی نوم دی ښا هغه سوکو بوزیلو یا اوزیلو یا بودیلو دا بودیل راغه ما تمیم الداری سره تمیم الداری نا وادی ابن بداء دلته بداء دی او موږ بيدا وایو دراغه یو سره بودیل او عدی ابن بداء سره تمیم الداری نا او دا تمیم الداری چې کوم دی نو دا خو صحابي دی خدا واقع دغه زمانی د چې دلا مسلمان شوی نو فما تصامیو نو هغه سامی مرشه کم بودیل مرشه بیا ارجن پیوز مکاله سبیا مسلمون چالته کې مسلمان نو فلما قدما بترکته هر کچ تمیم الداری او ادیب نے بددا ای رات القدی په میراث فقدوا جامن دیرک جام او دا جام پښتو نه د مته چې په بخاری کې پښتو رااله خدا اصل کې د عربی لفظ خو تشریح په پښتو کې شوی دی من فیضاتن د سپینونا مخوصا من ذابن مخوص یعنی کنه جام خو د سپینو خوبو په خجول شوی د سرو ملما کړ شو فاخلفهما رسول الله صلی الله علیه وسلم د بودیل وارثانو دعوت پیش کړه چې تمیم داری او عدی ابن بددا مال راوړې دي پکې جام نشته دي هغه چې موږ له جام نه درا کړې نو چونکی د بودیل وارثان سره گواهونه نو یمین دوی له ورکړه فحلفهما تیشو فاهلف ما رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دوی له پیغمبر صاحب قسم ورکړه اوس ګوره ثم او دې قتل کړه زمونږ د استادانو چې کوم تحقیق دي مګو چې دا واقع دو دي او صورت کې مدعی ورثه د بودیل دي او تمیم داری اور عدی ابن بددا مدعیهم دي البینۃ المدعی ورثه بودیل والیمین علی من انکر بیا موږ په نصر علامه مستحق اسمن دا ذکران دي نو بیا وای چلکا دې تمیم داری او عدی ابن بددا قسم نو کړ نه چا د بودیل وارثانو بیا قسم نو کړ هلکه دا کو مدعیان دی په دې څنګه قسم راغی اصل شو نو دې ثم تبو ګوري الته موږ تفسیر راوړي بیا روزه کې چې دا مدارک لیکل دي او دا بلې سمرقندی لیکل دي د بخاری ثم سلام اسلام شو بیا څه زمانہ اوس ګوره ثم ته ګوره بیا څه زمانہ پس دا جام د مکی په بازار کې یو دکاندار څخه پروتو نو چې د بودیل وارثان وکړه نو دې بیا داوا پیش کړه چې هغه جام خپلته دی ازي وی چې نه ابو چاینه تاسو کو نو یادی اور تمیم داری دوی به خرڅ کړل دوی چې ورته وی
دای داوود ملکیت وکړه دا زموږ خپل ذاتی جام دی نو چې دوی داوود ملکیت وکړه دوی متیان شو ورثات بدیل منکر د ملکیت ته شو نو مدالهم شو زکه په قسم راغی اوس ګورم ثم وجدوا الجام دا دوی مونږ جام به مکه ته په مکه کې وقالو دوی چې داوا وکړه نو ابتاناهو من تمیم وادیین بازاریان وی موږ دا غسرې د تمیم وادینا فقام رجلان من اولیائه نو را پازل دو کسان دا بدل د وارثانو نه فحلفا ای قسم خوړ فست دینا چې داوو د ملکیت کړي وا چا نه کنه بدل خو نه کنه تمیم داری ور ادی ابن بددا فحلفا نذی قسم خوړ لشهادتنا حق من شهادتهما وان الجامع للصائبين او جام زمو د وارث دی فقال فيهم نزلت هذه الايه جی باب دې په بیان د قضا د وصی قرضو د مړی لرا بغیر د حاضره د باقی وارثانو نه او دا جایز دی ګور خبره ده جابر پلار عبد الله مرشو رضی الله عنه مجمعین د عبد الله باندې خلقو قرضه وا د جابر دغه زویو هغه باغ چې میوي وی پاغي سره د پلار قرضه خلاصولا او په دغه وخت کې د جابر سره نور وارثان موجود نو بغیر د حضور د باقی وارثانو نه وصی د موسی قرضه خلاصول دا جایز دي ځکه چې موسی خو عبد الله او وصی جابر سے وہ ٹھیک شو جی اغروبی مانا دا حیجوبی فما بن اظہار دا غصیو کا اور نیغ نیغی راتا قتل ٹھیک شو کانا جتاز پیغمبر اسلام ولی راوی سے دے قرآن وی فاغرنا بین العداوت والبغضاء تو کتاب الوصایا خلاص شو او ځکه چې وصایا سدي دا ټول وصایا مذکر د موت دي او موت سره په انقطاع راځي نو لہذا د کتاب الوصایا انقطاع وشو یاداد چې ويمكن علما وي تراجم د امام بخاری کې لیکي چې استشهد ابي ان والدي استشهد لار می شهید شو چې سره شهید شي نو ژوند د دنیا په ختميږي نو کتاب الوصایا دې ځای باندې خلاص امنګ واو دې سال